ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان الصبر والسماحة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین اور اوریدونکو مسلمانانو، نن د جمعې ورځ ده او زموږ ورور شیخ القرآن والحدیث مولانا سمیع الحق صاحب هغوی د خپل بیاناتو او دعوتي او تبلیغي سفر باندې دي. کوشش د هغوی خو دا و چې د جمعې د خطبې ته او بیان ته هغوی حاضري وکړي، خو د هغوی فلایټ بدل شوی و. هغوی د وجې نه د جمعې خطبې ته هغوی حاضري ونه کړی شوه. نو د هغوی په حکم باندې ستاسو وړاندې د دین او د اسلام او د اصلاح او د ارشاد خپلو کې د یاداشت او د مذاکرې یو څو خبرې به وړاندې کوو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: المؤمن مرآة المؤمن. یو مسلمان یو مومن د بل مومن دپاره د آینې او د شیشې په مثال باندې دی. کله چې انسان آینه کې شیشه کې وګوري، نو که د ویښته خراب وي، د ده په مخ باندې څه داغ وي، نو هغه درته ښکاره شي او دی د هغې د برابرولو او د هغې د صفا کولو کوشش وکړي.
دغه شان یو مؤمن مسلمان چې د بل مؤمن مسلمان معاشرتي ژوند، معاملتي ژوند، اخلاق او عادات، رهن او سهن ګوري او هغې کې دته څه کوتاهي په نظر راځي د اسلام او دین او د اخلاقو په لحاظ، نو د دې مؤمن مسلمان دا ذمهواري ده چې دی دغه خپل ورور مسلمان ته د هغه کوتاهۍ نشاندهي وکړي او د نشاندهۍ نه پس هغه مؤمن، هغه مسلمان د خپل اخلاقو، د خپلو عاداتو، د خپل عمل، د خپل معاشرتي ژوند یا د خپلو معاملاتو نه هغه کوتاهي ختمه کړي او لرې کړي. دا د هر مؤمن مسلمان د یو بل سره همدردیم ده او دا یو فریضه او ذمهواري هم ده. په دغه غرض باندې به د اصلاح او د ارشاد څو خبرې وړاندې کوو چې الله رب العزت زمونږ او ستاسو د دنیا او د آخرت د کامیابۍ او د نجات ذریعه وګرځي. انسان چې دنیا کې پیدا دی او الله رب العزت مکلف کړی دی، یو د ظاهري بدن دی او دویم د روح ده. دا بدن دا روح د پاره یو قالب دی، یو سانچه ده او اصل پرزا او اصل جز او ټوکړه د انسان د بدن هغه د انسان زړه دی چې د زړه کې څه راځي، خیالات، تصورات، ارادې، منصوبې، نیکی یا بدې، نو باقی د بدن اعضا د هغې مطابق په حرکت کې راځي او دی یا نیکې طرف ته یا بدې طرف ته روانېږي. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي وَأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. کله الله رب العزت فرمایي وَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. کله الله رب العزت فرمایي د جنت تذکره چې کوي او د هغې وعده کوي، نو دا جنتونه، دا د آرام او د راحت ژوند او زندګي، د الله دیدار او زیارت د چا دپاره به من خشی الرحمن بالغیب واتى الله بقلب منیب. کله الله رب العزت فرمایي ومن یکتمها فإنه آثم قلبه. او کله الله رب العزت فرمایي ألم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق. ہلاکت دے، تباہی دا، سراسر تاوان دے دا با انسان دا پارا چی زڑے سخت دے، زڑے مرگ نرا یادی، اخیرت نرا یادی، د دنیا نه د خپل ځان تلل او روانېدل دله یاد نه وي. داسې مصیبت، مرګ، غم وګوري نو د زړه کې نرمي نه راځي، د هغه شانې بې پروا وي. دعاګانې کوي، اذکار، تلاوتونه، عبادتونه کوي، نو توجه یې نه برابري. نو ویل للقاسیة قلوبهم، د الله د ذکر نه دی غافل دی، د مرګ نه غافل دی، د الله نه غافل دی، نو دغه انسان هلاک او تباه او تاواني او خسران والا دی. یوم لا ينفع مال ولا بنون. د قیامت په ورځ باندې د انسان مال، اولاد، عهده، د حلقه یا حباب، د اقتدار
د چالاکی د حسن او جمال چې دنیا کې د پاغي باندې ډېر څه ته ملاوېدل، عزتونه، نجاتونه، صلې، هدایات، تحفې، د قدر او عزت او اکرام کېده. نو د قیامت په ورځ باندې دغه عهدې، دغه مال، دغه اولاد، دغه چالاکی، دغه ملکی، نوابی، خانی دا بدل نجات او فائدہ ورنکی الا من اتى الله بقلب سلیم. کده الله ته دنیا نه لاړې داسې حالت کې لاړې چې زړې د دنیا د محبت نه، زړې د الله او د الله د پیغمبر د دشمن د محبت نه، د دنیا د خواهشاتو نه پاکو، روحو، زړې د الله په محبت باندې، زړې په ایمان او هدایت باندې، زړې د مؤمن مسلمان په خیرخواهی باندې منور او آبادو. دا انسان کامیاب دی، عرب دی که عجم دی، تور دی که سپین دی، بادشاہ دی که گدا دی، مال و دولت زیاد دی، مالدار دی که غریب دی. الا من اتى الله بقلب سلیم. من خشی الرحمن بالغیب، ښکاره باندې خدای د ګناهونو نه، د ظلمونو نه، د دوکې نه، د خیانت نه، د بل د سپکې نه، د بل د غیبت نه مخامخ خدای ځان ساتي، خلکو نه حیا کوي. لیکن چې کله دې ځان لشي او دله د دوکې، د خیانت، د ظلم، د بل د مال او د حق د قبضه کولو، د بل یو حرام او د ګناه کولو مقدره ملاو شي او دی یوازې څوک نه بیا دی د ګناه نه ځان ساتي، ځکه چې خشیه الرحمن الله رب العزت نه یریږي. پنشنونو کې د پسې کارډ نه شي، څوک ډېر نه پېژني. دا خوف او یره د مؤمن مسلمان د زور او د زبردستۍ نه ده، د مجبورۍ نه ده، دا هغه یره د مینې او محبت ده. لکه مثال په طور چا سره ستا مینه محبت دی، ستا په رګ رګ کې د هغه مینه په شان د وینې خوره شوې ده، نو یو کار باندې هغه خفه کېږي، ته هغه کار نه کوې، یره دی به ناراضه شي، خفه به شي. یو کار د کولو دی، ته نه پرېږدې، د خوب نه پاسې، د کاروبار نه پاسې، راغلی د 10-20,000 او د 50,000 او د لکونو ګاګ دی، هغه پرېږدې. الله اکبر. ځکه چې چا سره مینه محبت دی چې هغه خفه نه شي، هغه ناراضه نه شي. زما اصل سرمایه، اصل مال او دولت خو د الله رضا ده، د الله رب العزت مینه محبت دی، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه د حوض کوثر جام دی چې د هغه د لاسو مبارکو نه میلاویږي. ابوبکر صدیق موجود دی، د هغې شفاعت دی الله رب العزت ته. نو ځکه یې ویل الرحمن، من خشی الرحمن، دی د الله د ناراضګۍ نه یېرېږي، الله خفه کول نه غواړي. وس او طاقت یې د ګناه شته، وس او طاقت یې شته چې د دې بل سره خیانت او دوکه وکړي، هغه به پرې پوه هم نه شي. خو بیا د ده ایمان دا دی، عقیدې دا ده، د زړه هغه کنیکشن یې دا دی چې الله مهربان ما ویني او الله ما باندې رزق نه کموي، زما ژوند نه کموي، مال بیا هم اولاد راکوي، مال او دولت راکوي، زما د خپو نه د تللو طاقت نه اخلي، زما نظر زما نه اخلي. د دنیا ژوند کې هر څه بیا هم سره د نافرمانۍ راکوي، دی پویه دی. خو بیا هم د الله ناراضګي خو ده که نه، الله دې ناراضه کول نه غواړي. یعنې الله په دې قادر دی
چې دې ګناه ته روانېږي د خپې به کار پرېږدي دې غیبت کوي کنځل کوي د شرک کلمه وایي د ده ژبه به کار پرېږدي د ده نظر به کار پرېږدي خو داسې الله ولې نه کوي ځکه دنیا دا د عذاب ځای نه دی قرآن کریم باندې یا حدیثو مبارکو باندې چې نظر واچوي دنیا دا د امتحان ځای دی دا دارالابتلا ده ازمایش دی د عذاب ورځ چې کله شروع شي په یو سیکنډ پای کې بیا وقفه نشته قرآن کریم کې تاسو بار بار لوستلی دي جهنمین به راجمع شي سوال او زاری فریادونه اوښکې او ژړاګانې یا مالک لیدع لنا ربک مالک چې کوم د جهنم د ملائکو کم مشر دی هغه مالک ته به راجمع شي چې د الله رب العزت دربار کې دومره درخواست وکړه یخفف عنا یوما من العذاب یو ورځ د عذاب موږ نه اخوا شي په دې ژړا زارۍ فریاد درخواست دې کې به 1000 سال تیر شي 1000 سال مالک به جواب نه ورکوي 1000 سال پس به ورته هغه وایي انکم ماکثون تاسو په دې جهنم کې په دې عذاب کې په دې کې به همیشه یو ورځ نه چې یو منټ دپاره عذاب وسو کېدل نشته الله رب العزت لراشي جړاګانې فریادونه وکړي او ربنا غلبت علینا شقوتنا اعتراف جرم کوي چې الله من باندې خواهشات غالب وو من بدبخت من منو الله من بندگانی الله رب العزت د طرف نه څه جواب دی اخسئوا فیها ولا تکلمون کوری شی په دې جهنم کې ما سره خبرې مه کوئ هغه د عذاب ورځ ده هلته بیا دنیا کې خو دا کله کله عذاب زما او ستا د بیدارولو دپاره ورنه الله په دې قادر دی چې زه ګناه ته نږدې کېږم زما قدمونه خپې به کار پرېږدي زما نظر به کار پرېږدي زه ناپ تول کې کمې کوم هغه به ښکاره کېږي او زما لاس به ودرېږي خو دا خو امتحان نشه که نه چې ته ګناه ته نږدې کېږي او اندامونه دې کار پرېږدي دا خو ازمایش نشو تا لې مقدر کړی ازاد یې پرېښودلې خو لارې ته دوه ښودلې دي الله ګوري چې دی په کومه لار روانېږي من خشي الرحمن بالغیب په داسې حالت کې څوک هم نشته او دی په ګناه باندې قادر دی کولی شي خو نیکی د الله مهربان د ناراضګۍ نه او د خفګان نه دی یېرېږي او جاء بقلب منیب دی تر مرګه پورې د زړه حالت یې دا دی په زړه محنت دا و چې د زړه انابت د زړه توجه د زړه مینه محبت د زړه تعلق هغه الله رب العزت سره تاسو ګورئ د چا زړه کې مینه محبت د مال او دولت دی د چا زړه کې د غټو غټو جایدادونو د بنګلو دی د چا کې د ښې سورلۍ دی د چا زړه کې دا دی چې ښه لباس وي دا وي د ده زړه بقلب منیب غم دی که خوشحالي ده مال ډېر دی که کم دی هر حالت کې د ده زړه الله طرف ته متوجه دی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق دا ډېره سخته خبره ده الله رب العزت فرمایي ولې په مؤمن مسلمان باندې 20 کاله او 30 کاله او 80 کاله ته عمر ورسېده او په ده باندې هغه حالت رانغلی چې کله د الله دین او آیاتونه بیانېږي د پیغمبر علیه السلام تعلیمات بیانېږي نو د زړه نرم شي او زړه کې چړا راشي
او د په اندامونو باندې ویښته ودرېږي د یېرې د وجې نه د خپل آخرت او د الله د یاد د وجې نه الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا ان فی الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله ولو فسدت فسد الجسد كله. د انسان په بدن کې یو ټوکړه ده، که دا ټوکړه روغ وي برابر وي نو ټول بدن به د انسان برابر او ژوندی وي، او که دغه ټوکړه خرابه شوه کار یې پرېښوده پیل شوه فسد الجسد كله ټول بدن به بیا کار نه کوي. الا وهي القلب. پیغمبر علیہ السلام فرمائی خبر شي هغه زړه دی. ساینسدانانو د هغې نه دا یو ریسرچ وکړو چې که زړه ژوندی نو انسان ژوندی دی، او یغه پلانې ولې هغه ته هارټ اټیک وشو هارټ یې فیل شو ده زړه کار پرېږدي. لیکن پیغمبران علیهم السلام آسمانی کتابونه اسلامی تعلیمات نظر محنت کار هغه په روح باندې دی. زړه کې روحانیت چې ختم شي نو دا زړه مړ دی، دا پیل دی. چې زړه کې کله ایمان نه هدایت نه خوف خدا نه فکر آخرت نه دل خپل ځنکدن یاد نه، زړه د حسد او د کینې د بغض او د نفرت نه د بل د بدخواهۍ نه، زړه د حرص او د لالچ نه، زړه د مینې محبت د دنیا او د عهدې او د جاه او د جلال نه پاک نه دغه زړه ژوندی نه دی، دا مړ دی. او چې کله زړه پای کې سختي راغله هغه سخت شو کلک شو د اندامونه نظر به غلط استعمالیږي، اورېدل به غلط وي، لاس او پښې سوچونه ارادې منصوبې فیصلې مطالبې ډیمانډونه خواهشات هر څه به شیطاني وي. زین للناس حب الشهوات. بیا به د زړه کې ښځې بچي سونا او چاندي پیسه او دولت د دنیا آلات او اسباب هغه به چکر لګي. ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الا وهي القلب. که زړه کې الله یاد دی د الله محبت دی، زړه کې مرګ یاد دی ځنکدن یاد دی حساب او کتاب او سوال او جواب یاد دی، زړه کې دا یقین دی چې زما دا ژوند دا ډېر بې اعتماده دی، کیدای شي چې زه د دې منبر نه په خپله باندې کوز نه شم، ما بل څوک لاسو کې کوز کیدای شي زه کور ته په لار روغ ونه رسېږم، د مرګ څه پته لګي، ما له څه ګارنټي ده، ما ته څه خبر د غیبو نه راغلی چې ستا 10 کاله او 20 کاله پاتې. زموږ والد صاحب محترم هغه ویل زه د رایوند نه را روان وم، بس کې سیټ باندې ما سره کلین شو یو نوجوان هلک کېناسته چېرته یو یونیورسټۍ والا و. ما سوچ کاوه دله خو دعوت پکار دی، د دین خبره پکار ده، یو پیغام پکار دی، خو اصول د دعوت دا نه دي چې یو مومن مسلمان کی اورور کی گناه وګوري او ډایرکټ په سختۍ سره د هغې د رد کولو دا انداز پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی. اول ملګرتیا جوړه کا، مینه محبت قائم کا، هغه مرید کا، بیا انشاءالله چې سوی که نه وایي که پیر خس دی خو مرید نه بس دی. کله چې ستا په بدن کې یو دانه ده د کینسر یا هسې ګنده دانه ده یا اپنډیسایډ دی مثال په طور ډاکټر تا دا اپریشن کوي، نو که لاړې او ډاکټر اول ښه بیزته کړي
چې څه دې خوړلي او دا دې کړی او هغه دې کړي، او بغیر د نشې نه او د نرمو خبرو نه راسې ملولي او سرې کړې او ستانې هغه د غوښې څه ټوکړه کټ کړه او بیا یې راوګنډلې. دا مریض به هم بد دعا او خیرې کوي، لتې به هم ټکوي، اپریشن به هم ناکام کېږي، دا ډاکټر به بدنامېږي. لیکن که هغه لاړې لږه څه دوایي ورکړه، بیا دویم ځل معاینې له راشه، الټراساونډ یې وکړه، چیکپ یې وکړه، هغې نه پس یې بیا دې نشه کړه او نشه کې ورسره نرمې خبرې 1 लाख 2 लाख پیسې پې اخیستي، دعا ورته کوي، وایي لاس یې دوایي دي، بل ته هم وایي هغه ډېر قابل ډاکټر دی. دغه شانې میدان دعوت دی. اول مینه، محبت، ورورولي، اکرام، هدیه، تحفې، تحائف، د چا سره دنیا په کار کې خدمت او خیر ښېګړه، د خپل ځان عقیدت پیدا کول. بیا که ته د هغه عقیده، عمل، د هغه زندګي هغه چینج کړې، انشاءالله تعالی به اسانه او دعا به کوي چې موږ خو په څه کندو روان، ښه دی چې زموږ خاتمه په خیر شوه، زموږ عقیدې، زموږ اعمال، زموږ مال او دولت په کومه روان. نو والد صاحب محترم وایي ما هغه سره ګپ شپ شروع کړو، لږ 20 منټه مې ورسره ګپ شپ ولګاو. بیا مې هغه ته ویل چې ستا نوم څه دی، د کوم ځای، مصروفیات دې څه دي؟ اما ته وایي چې ما چې عمر دې څومره دی؟ هغه چې 22 سال. نو ما ورته ویل چې پاتې څومره دی؟ خو نشو ویلی چې 1 منټ پاتې دی، 10 کاله پاتې. نو هغه ځای نه ورته ما خبره شروع کړه چې زموږ دا ژوند ډېر بې اعتماده دی، ډېر بې اعتماده. خبره اتره مختصر منډه وشوه، ځکه دعوتي خبره اول وخت کې دا اوږده نه وي پکار، آداب دعوت ته. او چې کله هغه سره اهمیت پیدا شو د یو مسلې، بیا به ته وایې بس دی او به یې نه لږ نوره انشاءالله. خو چې اهمیت او احساس نشته، بیا به خبره نه اوږدې. بهرحال ګپ شپ ولګېده، دعوت مې ورکړ، 20 منټه اوږد سفر و، 20 منټه، ګنټه، نیمه ګنټه پس د ما نه تپوسونه شروع کړل، ستا نوم څه دی، کوم ځای څه. نو ما ته وایي ستا عمر څومره دی؟ وایي ما ورته وویل چې 1 سیکنډ. ما ته چې اوکې ستا هوږیره سپینه ده، مشر معلومېږي، د کلونو 50-60 سال، څنګه 1 سیکنډ دی؟ وایي ما ورته وویل چې کوم ژوند تېر شوی دی هغه اوس زما نه دی، ما پسې لیکلی شوی دی، طرفه خواږه مې ما ته رارسي، خو زما نه دی، ځکه زما د اختیار نه وتلی، زه ذره برابر په دې عمر کې څه نشم کولی. او آینده چې څومره ژوند الله ماله لیکلی وي هغه ما ته معلوم نه دی، شکي دی، میلاو نه دی، همدا 1 سیکنډ میلاو دی نو، او چې بل راته میلاوېږي دا رانه بیا تللی ختم شوی. ځکه ژوند بې اعتماده دی، زه نشم ویلی چې زما 15 منټه پاتې دي، زما 10 ورځې 20 ورځې پاتې دي، نه. نو هر کله چې دا ژوند بې اعتماده دی، یقیني نه دی، شکي دی، نو د دې ژوند نه، د دې آلاتو اسبابو نه، د دې خواهشاتو نه خپل زړه پاکول دی، د دې د مینې محبت نه. ذلك متاع الحیاة الدنیا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم، پیغمبر علیہ السلام فرمائے دې سرسبز دنیا نه تا بهترین، قیمتي، قدردان، خوږ ځای او بدله ونښې، خو چا دپاره للذین اتقوا عند ربهم جنات
جنتون بی تجری من تحتها الانهار دائی دا عبادو و دا غید بطو دا لاندی با نهرون روان زمان دا دی نهرون غندی بانی دا جنت طول ازمک خوشبودار انتا کی گن نشتا کجرا نشتا لکه څنګه چې من په دې پیپ کې اوبه راوستي دا پیپ ګنده دی دا د کوم اجزا او میټیریل نه چې جوړ دی او د کومو حالاتو نه تېر شوی دی هغه څه درجه کې د صحت دپاره بیا نقصان کېږي لیکن د جنت ځمکه خاوره دېنه پاکه ده او خوشبوده ځکه د هغې د پاسه د جنت نهرونه د شهدو د پیو د اوبو د شرابو هغه چلیږي او حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي انهارها من غیر اخدود جرت سبحان ممسکها عن الفیضان د جنت نهرونه د ځمکې د پاسه روان دي هغې له لښتي نه دي که نستلی شوي لکه یو مثال په طور باندې یو غټ مار دی او داسې تاو راتاو روان دی دا د جنت حسن دی دغه طریقه باندې الله رب العزت او د دنیا د اوبه خورېږي که دې په سطحه باندې روانې کړي سبحان ممسکها عن الفیضان الله پاک ذات دی قادر ذات دی د هغه په اډر باندې دا د پیپ غوندې روانې دي نه خورېږي وازواج مطهره بیبیانې دي پاکې ساتلې شوي لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان او مقصورات فی الخیام کله فرمایي چې بیض مکنور او ازواج یو امرأه ده مفسرین لیکي یو زوجه ده زوجه چې خاوند سړی جوړ کړي نو جنت هغه به داسې ښځې نه وي هغه به د دې زوجه دې ته وایي چې د خاوند او د دې ښځې خیالات تصورات افکار خواهشات رهن سهن مطالبې دا هر څه یو وي خاوند ذهن کې دي چې ربلانې دې ته نن ځو نو ښځې مړه کې به هغه فیصله ده او مطالبه ده خاوند ته وایي چې ځو خاوند هم وایي ځو نن داسې خوراک پکار دی د ښځې په هغه ډیمانډ دی د خاوند او د دې ښځې خیالات تصورات سیکنډ سیکنډ ژوند دا چې یو وي دې ته زوجه وایي او دا دنیا کې دا یې څه فیصد میلاویږي دنیا کې نه میلاویږي ځکه د دنیا ژوند خو ناقص دی که نه بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى هغه کامل دی نو دا کمال به هلته راځي وازواج مطهره او ډېر لوی نعمت ورضوان من الله چې الله رب العزت جنتیانو ته ایمان وغواړي نعمت وغواړي دا جنتیانو یا الله څه چې دی خو ټول میلاو دي که بیا الله مطالبه کوي دوی بیا وایي ځکه څه کمی الله نه دی پرېږدي بار بار مطالبې نفس الله رب العزت به دې ته وفرمایي داسې یو نعمت در کوم چې هغه مې نه و درکړی تر اوسه اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط ابدا د نن نه تاسو ته زما د خپلې رضا اعلان دی دنیا کې خو ما لکه دا دې وکړل ګورې غضب راځي لعنت راځي الله خفه کېږي نه نن تاله د ازادۍ ژوند دی چې څه کې او څنګه کې او کله کې او کوم ځای کې فلا اسقط ابدا الله رب العزت فرمایي زما د طرف نه به ناراضګي نه وي خفګان به نه وي غصه به نه وي سزا به نه وي نو ورضوان من الله د الله رضامندي په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت دی زړه باندې محنت وکړي د ایمان حواله سره د هدایت حواله سره دا داسې سرسري نه کېږي دا لږه ځان له ناسته غواړي هغې ته تزکیه وایي هغې ته مراقبه وایي کله کله داسې کوئ کور کې ځان له داسې یو کمره چې هلته کې
ماشومان او ښځې بچي او د چا تګ راتګ نه وي ځان له لږ کښېنئ او له شل منټه لږ خپل ژوند باندې نظر واچوه معاملاتو باندې معاشرتي ژوند باندې اخلاقو باندې ستا دا زړه به تا ملامته کړي انشاءالله چې د پلاني بد مه کوه غیبت مه کوه د هغه په دې نقصان مه خوشحالېږه انشاءالله دا زړه به تا ته په خپله باندې دا وي پیغمبر علیه السلام او لږ د الله رب العزت نه د غوښتو چل یې زده کړو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لا یقبل الله رب العزت سوال زاری فریاد او دعا نه قبلوي من قلب الله د غافل زړه چې ته خپله په دې نه پوهېږې چې ما څه وغوښتل جومات نه بار وځې تا ته خپله دعا نه یاده دعا کې او کله یو ځای ګورې کله بل ځای نه لږ الله ته وچاړه حدیث مبارکه کې چې راځي صحابه کرامو به څه ضرورت پیښ نو په مونځ به د الله نه وغوښتل او کله به څه هوا تیزه وچلېده د طوفان شکل د عذاب شکل به راغی نو پیغمبر علیه السلام اذا حضبه امر افزع الى الصلاه مونځ باندې وکړي محدثین دا غي یو تشریح دا کوي مونځ باندې غوښتلو مطلب دا دی واستعینوا بالصبر والصلاه مطلب دا دی مونځ کې الله نه وغواړه لږ توجه سره قیام او رکوع وکړه او بیا چې سجدې ته لاړ شي بیا سجده کې الله نه وغواړه وجاړه ما باندې چې دا کومه حالت راغلی دا کومه بیماري راغلی د کومو مشکلاتو کې ګیرې الله ته ظلم نه کې سختی نه کې مال باندې ډېر رعایتونه او گنجایشونه راکړي زما کوتاهي ده سوچ به وکړي چې ما نه څه ظلم شوی حق طلبي شوي د چا حق مې لاندې کړی څوک مې بې عزته کړی څوک مې خفه کړی کوتاهي به ختمې کړي او چې بیا هم څه کوتاهي پاتې نه وي نو الله ته به وچاړي چې الله نور خو زرین خبر انشاءالله ستا وران کارونه به الله سموي بندې لارې به الله کولاوي د یو انسان به یو کار په 15,000 روپۍ کېږي او ستا هغه کار به الله په 15 روپۍ او په 100 روپۍ کې راکوي بل به توفیق د عبادت ملاویږي یا نه ستا سستی به الله ختمه کړي عبادتونو کې به خوند پیدا شي عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ عنہ فرمائے پیغمبر علیہ السلام فرمائے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول چاچے اللہ رب مانا دین اسلام اخبر ضابط حیات و قانون امانلو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول مقتدا و پیشوا مانا ذاق طعم الایمان در ایمان حلاوت و میٹاس و خوگوالے بدے اوچکی اس خپل گریوان کے لگ سوچو کے ما ہوتا چی گوڑا ہو سکو مٹائی ہو سکو خوگوالے محسوسی گی کر چی نہ محسوسی گی نو یاستا گرم سستا خلصوی دا پا دی جبابانی یو جال خور دے نرے جال خور دے دے کہ اللہ قوت ذائقہ یہ خیرہ اگر متاثر شوی زکر تا پا خوگو تا خون خوی او یادی کرونا مصیبت والے خودتا کی نقصان دے گوڑا کی نشتا نو سوچو کہ چی منگا حلاوت دا ایمان محسوس کرے سکلے کہ نوی خوبیا ماں کی سکامی اشتا کر زمان اگا اللہ با ایمان اگا دین اسلام تقبل دین وے اگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داغا سنت طریقی اور آدابا کی ریشی ماں کی نہیں کہ ریشی زمان پر بدن کی حرام وینا حرام غذا
کېدای شي زما په دې بدن باندې حرام لباس د چا په بد دعا کې زه راګېرم ځکه ما ته د ایمان حلاوت او میټاس نه محسوسېږي نو کمې به ما کي نو هغه کمې ویستل غواړي کله به وځي ای لپاره اسباب دي لارې دي علامې دا ده چې ته محسوسه کړي چې ته مونځ باندې ودرېږي که نه مونځ باندې او زړه کې د یو خوشحالي محسوسه شي ته ذکر کې نو تا له یو خوند میلاوېږي تا صدقه او تعاون وکړو نو تا زړه کې خوشحالي ده هغې پسې خفګان نه دی ذکر کې تلاوت کې بل عبادت کې نو ذاقت عمل ایمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا روزانه یو لشل منټه وباسئ ځان له کمره کې کینې او لایټ بند کړئ ژوند باندې نظر واچوئ معاملاتو باندې اخلاقو باندې اعمالو باندې سستۍ باندې او مرګ ځان ته رایاد کړئ او د دین او د اسلامي تعلیماتو د زده کړې کوشش وکړئ د دیندارو په محافل او مجالسو کې د زیات وخت تېرولو کوشش وکړي د صحبت اثر وکړي کلی خوشبوی در حمام بروزی رسید از دست محبوبی بدستم بدر گفتم که مشکی یا عبیری که از بویی دل آویزی تو مستم بگفتا من کلی ناچیزه بودم ولیکن مدتی باگل نشستم مخی صابون نو خطب و مخی دور کی سعدیش رحمه اللہ اگر فرمائی وی حمام غسل خانه کی بدن صفائی د پاره چې کومه دا وخت خټه جوړه وه امې راوچته کړه غسل مې کول ډېره عجیبه خوشبوداره وه هغې سره مې خبرې شروع کړې چې ګلې خوشبو یې در حمام روزي ته خو یو خټ یې دا خوشبو د کوم ځای نه راغله ستا دې خوشبو خو په ما ډېر اثر وکړو بګفتا من ګلې ناچیزه بودم ما ته زه خو عامه خاوره او خټ یم ولیکن مدتې باګل نشسته خو څه وخت مې ګلانو سره تېر شوی دی نو د هغو ګلونو خوشبو ما کې خوره شوې ده زه خو یو عام انسان یم خو که د دین د یو ګل سره کېناستم که نه او یو تعلق مې قایم که تعلق جدا شی دی هوسې ناسته ولاړه جدا شی دی امید دی چې زموږ ژوند کې به ډېر بدلون راشي او په هغې به موږ خوشحال دور شد از اختلاط یار بد یار بد بدتر بود از مار بد قاضي ثناء الله پناپتی رحمه الله هغه لیکي چې د بیکاره ملګري او دوست نه چې هغه په ظلمونو ګناهونو او نورو بدماشو کې او په ګندګو کې اخته دی داسې ملګري د دوستاني نه ځان طرف ته وباسه یار بد بدتر بود از مار بد د زهریله مار نه د تعلق او ناسته ولاړه دوستانه دا ډیره نقصان ده ده مار بد تنها همه برجان زنن یار بد برجان و بر ایمان زنن زهریله مار چې دی که نه هغه د انسان صرف ټک بدل کې ژوند به ختم شي دنیا ژوند دی لاړې څه چلو شي خو ناکاره بدترین ګنده ملګرتیا دوستانه ناسته ولاړه سفرې د داسې خلکو سره هغه به د ایمان هم تباه کي اخلاق هم تباه کي حلال او حرام به ختم شي او ژوند به هم تباه شي دې وجې نه د نیکانو صحبت درسونو کې ناسته بیانونو کې ناسته هسې ټیم فارغ دی د یو عالم سره کښېنه که کله کله هغه باندې د هغه سره دعوتي سفر کې لاړ شه امید دی انشاءالله خیر به نصیب شه دې ځای کې زموږ استاسو اشنغرۍ کې تاسو ټولو ته به زما په خیال واضح دی یو دیني درسګاه او مرکز د هغې تعمیر روان دی د مدرسې تعمیر روان دی د وروستو کوڅه کې نو زمونږ استاسو کورونه جوړېږي مارکیټونه جوړېږي دوکانونه جوړېږي 50-60 کاله ژوند دپاره نو د خپل همیشه ژوند دپاره هم د څه ځای جوړولو موږ او تاسو کوشش وکړو
قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي د صدقې جاریې مثال ذکر کوي وایي کمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. دنیا ته وایي د غنم یو دانه راغلی وه، هغه یې وکرله، نو هغې نه چې کوم وږی وشو په هغې کې دانې وي، بیا یې هغه وکرلې، نو داسې نن د غنمو دومره زیات دي چې ټوله دنیا ډکه ده، سمندر ته یې بوځي. دغه شان ستا ده 5 روپۍ 10 روپۍ د دې مثال الله ذکر کړی. که دا پیسه دې په صحیح ځای کې ولګوله او هغه ځای کې سبا یو قاري صاحب، یو مولانا صاحب، یو عالم، یو نیکعمله امي هغه تیار شو، سبا به تو پاتې خاورو کې به پروت او دغه یو شاګرد به کم از کم 9 شاګردان خو په خپل ژوند کې تیار دي که انبتت 7 سنابل 9 علما تیار شو کم از کم، نو دا یو به په خپل ژوند کې کم از کم 9 خو تیار کړي. بیا هغه یو په خپل ژوند کې په کل سنبلة 100 حبة په دې یو شاګرد کې، په دې یو عالم کې مخې ته 100 علما پراته دي، بیا دې خپل ژوند کې 100 نور تیار دي. کم مقدار الله ښیي، هغه بیا نور تیار دی. دنیا به د دنیا فضا به ډکه شي د تلاوت نه، د دعا نه، د اذکارو نه، د بیاناتو نه، د درسونو نه، او سلسله به تا ته روانه. والله یضاعف لمن یشاء. د زړه د اخلاص نه تعاون وکړي. او زما خو امید دی چې دا ناسته څومره مجمع ده، نو که موږ وغواړو نو بل چاته ډېر ضرورت نه راځي. که موږ صحیح تعاون کوو که نه په شمول ما صحیح تعاون کوو، نو انشاءالله زموږ دا تعمیر دې کې د چاندې او د پنډ لپاره بار ضرورت نه راځي. هر یو ملګری 15 روپۍ 10 روپۍ 100 روپۍ ما چوي، دا هغه پڼ او چانده نه ده. اینه به ټوټل څو جوړېږي، خو یا به 10 زره یا به 20 زره، هغه یو قسم موږ ورکولی شو. او صحیح تعاون وکړي، خپل ځان وتلئ، خپل اخرت وتلئ، او دغه صدقې جاریې ته وګورئ، خپل هم تعاون وکړي. او که اوس نه بل ټیم راوړئ، او چې کوم متعلقین دي نو هغې ذهن سازي وکړي. ذهن سازي نه پس هغې له تعاون ترغیب ورکړي، او تعاون هم د نقدو په شکل کې نه، که هغه نقدې ورکوي، که هغه د سریا قرضه ده هغه اډه کوي، که خښته راوړي، که سیمنټ راوړي، خپل یې دغه ځای کې ګوري او د هغه مخې ته به دا کار کېږي. الحمدلله یو څلوره دې خیانت و، نو قیامت کې به د هغې ذمهواري وي دومره خبره. د دې ځای حوالې سره انشاءالله دومره اعتماد شته. الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي.